سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 39 دلسم رکو سریرشتم سپارہ صفحہ نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 39 نلسم رکو سریرشتم سپارہ پدی آیت کی دا اللہ تعالیٰ پا قدرت ماندے دلیل دے دا اللہ تعالیٰ قدرت دا دے چزمکا دا چکم دے بنجنوی شڑوی چکل اللہ تعالیٰ پدی ماندے باران کو کی دا زمکا چکم دے دا پا حرکت کرائشی اور دا سے رو پڑسی گی اور دا هغه نه پس پدې کې چې کم دې فصلونه کیږي میوه پکې کیږي نو دا شانتي الله فرمایي چې څنګه ما د دې زمکې نه چې کم دې دا فصلونه پیدا کړ نو دا څه بچ کم دې د دې زمکې نه مړي به هم ورځ د قیامت را پاسي نو په دې آیت کې د الله تعالی د قدرت یو دلیل دی ومن آیاتی او د الله تعالی د نقونه دی انک تر الارض کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شک تے ونسمکا خاشعۃ عاجزہ فاذا انزلنا عليها الماء یا ہر کله چې مونږه راول په دې باندې او اهتزت نو حرکت کراغلا وربت اور او پر سیدا ان الذي احياها بشک چاچی ژوند کړل د ازمکا لمحيي الموتى هم هغه بر ژوند کوي مړي انه على كل شيء قدير بشک الله رب العزت په هر شی باندې قادر دی الله تعالی دویم قدرت ده الله فرمای کم خلق چې په دې زمونږ په دې آیتونو کې کاګر روان دي د دې مطلب دا دی یو هغه خلق دي چې د قران تفسیر دا غلط کوي نو هغه هم په دې آیت کې شامل دي الله دې موږ تاسو د قران د غلط تفسیر نه اوساتي نو الله فرمایي چې کم خلق د قران تفسیر غلط کوي نو لا يخفون عليها هغه هم په موږ باندې پټ نه دي هغه موږ تخکاره دي نمبر 1 او دویم دا الله فرمایي چې کم خلق د قران نه کاګه واګ روان دي قران وته یو حکم کړی دی او د قران نه خلاف په بل حکم روان دي نو الله فرمایي چې دغه بنده هم زمونږ نه پټ نه دی به د جهنم او ور کی وي ان الذين يلحدون بشککم خلق چې کاګه روان دي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې لا يخفون علينا هغه پټ ندی لمونږ افمن يلقى في النار نو آیا سوکتی واچولی شي پاور کې خیر هغه خده امن یاتی امنا یا سوکتی راشي په امن سره یوم القیامت پرز د قیامت اعملوا ما شئتم تاسو وکړه ست تاسو غواړئ انه بما تعملون بصير بشک الله رب العزت په هغه سمانه چې تاسو کوي خغوري ان الذين كفروا بشک خلقو چې انکار وکړلو بالذکر د دې قران مجیدنا لما جاءهم هر کله چې هغه راغلی دوی ته وانه لکتاب عزیز بشک دا خو یو کتاب دی د لوی قدر والا پدې آیت نمبر 41 42 پدې کې کوم دی د قران صفات بیانېږي نمبر 1 صفات دا دی وانه لکتاب عزیز چې دا قران مجید دا د لوی قدر والا کتاب دی دې مطلب دا دی چې قران ویلو چې په قران باندې ځان پوي کړو نو الله تعالی به دې ته عزت ورکړي قران هم چې کوم دی عزت مند دی او چې د دې علم حاصل کو هغه به هم سم ملاويږي عزت اور دویم د قران صفت دا دی لا یاتیه الباطل باطل نه مراد د کوم دی شیطان دی چې شیطان د قران مجید ته نږدې نشي راتلی نه د روست نه راتلی شي نه د مخ کې نه
ځکه دا د چا کتاب دی دا د الله تعالی. دویم صفت د دې دا دی لا یاتیه الباطل نرزی ورته د قران مجید ته الباطل باطل من بین یدیه د دې دروازه ولا من خلفه او نه د دې رستونه تنزيل را لګلی شوی دی من حکیم طرف د لوی حکمت والا حمید استایل شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی ده الله پیغمبره کدا خلق تعالی چې کوم دی جادوګر وي او تا نعوذ بالله من ذلک تعالی لیونی وي نو دا خبره چې کوم دی ستان روان دي هم انبیاء کرام ته شوی دي. داغي نتیجه بیا دا شوی دا چې الله تعالی خلق څه کړی دي هلاک کړی دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ده ما یقال لك نبی لکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الا مگر ما قد قیل مگر هغه څه چې ویل شوی دي للرسول نور پیغمبرانو ته من قبلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستان روان دي ان ربک لذو مغفرة بیشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستارب لوی بخنی والا دے وذو عقاب علیم و عذاب ورکون کی درناک. ولو جعلناه دی کافرانو بدایو خبر کولا چې دا قران چې کوم دی دا په عجمی جبه کې ولې نه نازل شوی. په دنیا کې دو جبې دي یو زمونږ استاد جبه د دې ته عجمی ویل کیږي او یو د عربو جبه د چې هغه ته عربي ویل کیږي. نو د کافرانو ودا اعتراض کولو دا قران چې کوم دی د عجمی زمګه کې زبان کې ولې نه نازل شوی. نو الله دا غي جواب کوي وی کچرته دا قران مونږه عجمی جبه کې نازل کړي وو نو اول به تاسو دا خبره کوله چې د دې تفصیل نشته دی دا مونږه عربی کې ځکه دا کړی دی چې د دې مونږه تفصیل بیان کړی دی. اور دویم به تاسو اعتراض دا کولو چې یاره پیغمبر چې کوم دی دا عربي دی او قران په تاسو څه نازل کړی دی عجمی. نو عربي سړی به کوم دی عجمی څنګه پیژني ولهدا پیغمبر هم عربي دی او قران هم مونږه عربی کې نازل کو. او درېم خبره ده تاسو هم چې کوم دی عربیان یې ځکه مونږ دا قران په عجم ازمکه جبه کې نه نازل کړي بلکې سکه نازل کړي دی په عربی زبان کې. نو الله دې خبره کوي ولو جعلناه قرانا اعجميا وکچری جوړول مونږ دا قران اعجميا فاجم اسمك جبك لقالوا ندبوي لولا فصلت آياته تولي واضح نکړي د دې آیاتونه اعجمي کتاب عجمی دے وعربی اور رسول عربی دے قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو للذین آمنوا هغه کسانو د پاره چې ایمان وروړلو هدن هدایت ته وشفاء او شفاء والذین لا يؤمنون فی آذانهم او کوم خلک چې ایمان نه وروړي او د هغه په وګونو کې وقر دروندواله دي وهو عليهم او هغه پدوی په حق کې امن دروندواله دي اولئک ینادون هم داخله چې आवाज ورکول شي دوی ته من مکان بعید لزید لرینا ولقد آتینا موسی الكتاب وبشک ورکړو مونږه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کتاب فاختلف فيه پس اختلاف وکړي شو پاغه کې ولولا کلمه او کچری نوي شوی یو حکم سبقت من ربک لروان دي دستاد رب طرفه لقضي بينهم نخام خوا فیصله شوی و د دوی پمینس کې وانهم او بشک دوی لفی شک منه مریب فشک دي د دې په نسبت مریب او په تردد کې من عمل صالحا او څوک عمل وکړي نیک فلنفسه نو هغه د خپل ځان د پاره دی ومن اساء فعليها او څوک چې بدکار وکړي نو هغه هم د وبال دی په دمان دی وما ربك او ندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستارب بظلام ظلم کون کې للعبید په خپل بندګانو باندې وما ربك بظلام للعبید. تاسو وګورئ د دې سپاره اخرنه آیت دې کې هم الله تعالی خپل بنده ته کوم دی خطاب کوي وما ربك اے د الله پیغمبره ستا رب چې کوم دی هغه ګورې ظلم کوون کې نه دی او للعبید نو دا اصل کې وو عبیدی
نو د بنده نسبت خپل ځان ته الله کړی دی لکه زه وایم دا محمد مصطفی زما زوی دی خلک پوښي چې یاره دا د قاضي صاحب زوی دی نو دلته هم الله تعالی د ټولو بندګانو نسبت چاته کړی دی ځان ته کدا کافر دی او که مسلمان دی وی د الله پیغمبر دی ته وایا چې تاسو رب ګره ظالم نه دی تاسو نه قیمتي آیت دی وما ربک اول خطاب چاته دی پیغمبر خدا ته چې اے د پیغمبر خدا ستا رب چې کم دی په خپل بندګانو باندې سن دی یا ظالم نه دی نو پدې کې بندل تسلی ملاويږي که جهنم جوړ شوی دی دا خو چې کم دی زمونږ د عمل د وجې مونږ زو الله تعالی ظالم نه دی بلکې زمونږ د عمل د وجې مونږ چرته زو جهنم ته الله دې مونږ تاسو له داسې وخت نه اوساتلی کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین